السلام علیکم. د نن نه 2000 کاله مخکې د یونان عظیم فلسفي چې و هغه ته د زهر اسکلو پیاله سزا ملاو شو او داغه جرم جرم دا چې هغه ځوانانو له شعور ورکو پوهه ورکوله چې ستا حق څه دی او حکمرانان تعالی څه درکوي او څه باندې قابض دي. د شورونه دنیا چې کله جوړه شوې ده، هر فرعون، هر ظالم حکمران، کرپټ حکمران د عوامو د دغه شعور نه تنگ دی او چې څوک دغه عوامو له شعور ورکوي هغه ټول سرونه هغوی ختموي، ځکه چې هغه د هغوی اقتدار ته خطروي. عوام به بیا دا تپوس کوي چې زما دا حق او تا مال دا نه دی راکړی، نو دا دی ولې؟ د دغه ولې سوال نه دا ټول کرپټ خلک یریږي. تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې ملک کې کرپټ حکمرانان خو ډیر زیات دي، ظالمان هم ډیر زیات دي، خو د سوشل میډیا په راتلو په وجه چې هغوی له ځوانانو له کم شعور راغلی دی، دغه شعور د هغوی دپاره د مرګ علامت دی او اوس په دنیا کې چې هر چرته ځي نو پټېدی نشي، ځکه خلک تی سوال کوي او سوال داسي چې بیا د سره جواب نی او فوري مخ پټ کی او یو طرف ته وتښتي. د لندن کې قاضي صاحب سره چې څه شوي افسوسناک واقعه وه، خو دا د خلکو د غوسې اظهار دی چې په دې ملک کې د آئین او قانون او د سپریم کورټ او د جمهوریت سره څه قاضي صاحب کړي دي د طاقتورو په سهولتکارۍ باندې، نو هغه نفرت دی چې قاضي صاحب اوس د کوره د وتو نه دی او دې کې د ټولو فرعونانو له سبق دی. خو بدقسمتي دا ده چې کله موږ په کرسۍ ناست یو اختیاري را سره ډنډوي نو موږ دا خیالي جوړ ده سره وشو زما سره به نه کیږي. قاضي صاحب چې په لندن کې څه شوی او بیا دلته کې د هغوی سهولتکار ډیر زیات پریشانه شو، ځکه چې کو دغه سړي بدل موږ وانه غوښتو نو بیا خو به موږ له څوک دا کرپټ پریکټیسز نه کوي، نو هغې کسانو دپاره چې کم هغه ته هلته کې چغې پسې والې وي د هغوی د پاسپورټونو بلاک کولو اعلان یې وکړو حکومت. خو حکومت په دې نه پوهېږي چې دې وخت کې د پاکستان پاسپورټ د دنیا په 3 بدترینه پاسپورټو کې دی. زموږ نه غالبا یو افغانستان او یو سیریا لاندې دي او سومالیا او نور دریم زموږ پاسپورټ دی په دنیا په بدترینو کې، او هغه خلک په لندن کې ناست دی ستا په پاسپورټ څه کوي؟ محب وطن پاکستانیان دي، د پاکستان سره چې څوک ظلم کوي، لوټ مار کوي، آئین او قانون سره خندا کوي، جمهوریت ته نقصان رسي، نو هغه خلک د خلاف आवाज چوتي. پرون راسي یو ویډیو بل وایرل ده او په جنیوا کې ده چې هلته مریم نواز، میاں نواز شریف او د هغوی پنجاب پوره ټیم دی، بلکې چیف سیکرټري لکه د ذاتي ملازم ورسره دی، اولته یو جینۍ په هغوی پسې اوازونه کړي او ویلي چې دا جعلي فارم 47 حکومت والا وزیر اعلی او دا د سرجرۍ په بانه راغلی دا او دلته کې دا په چوکونو کې ګرځي. د هغوی سره هیڅ جواب نه و، ځکه چې هغه آزاد ملکونه دي، تا ته د احتجاج حق دی. دا کو پاکستان اوس به یې کمیس پرتوګ ایستي او یا به یې ټول کور ولم جیل ته اچولی او جینۍ به یې جیل ته اچولی، خو هغه آزاد معاشري دي، هغوی د شعور قدر کوي. نو دغه د دوی اوس قسمت دی چې دولت خو ورسره ډیر زیات دی، خو عزت یو ځای نشته او هر ځای کې به دقسې شرمیږي او پټیږي. بیا دې بدقسمتۍ ته وګوره چې مریم بی بی د کمرشل فلایټ کې نه ده تللی، د ایر فورس په خصوصي جاز کې جنیوا ته تللی ده، ځکه چې دوی اوس د چا سره په جاز کې کېناستی هم نشي، دوی ساده یری چې هلته راپسې څوک چغې چوغاري ونه وي. نو دا شعور چې دی دا د سوشل میډیا ورله راوستی دی او دې کې ډیر کردار د عمران خان دی چې هغه عوام ته خپل حق وښو او دا یې ورته ووایي چې د حق باندې د تیر 77 سال راسې څوک قابض دی او دا به تې څنګه اغستی. نو کرپټ حکمرانانو کو چرې د خپل ملک د فایدې دپاره د ځوانانو دپاره څه کار کړی وي نو اوس به په ټوله دنیا کې عزت وي، خو د دوی اوس په ټوله دنیا کې ذلیله کیږي او دا د دې نورو دپاره پکې پکار ده چې عبرت وي، خو خلک عبرت نه لي. هغوی چې دغسې په خپله ذلیله شوي نه نو بیا عقل سر له نه راځي. د دې نه مخکې کو تاسو خیالي باجوا صاحب د خپلې ښځې سره په یورپ کې و او هغه سړي ډېر بې عزته کړی و، نو دلته کې خو دا فرعوناني، هلته کې بیا څوک د تپوس نه او باجوا چې کم تبعي د دې ملک کړې ده او کومه روانه ده نو د هغه نسلونه به هم دغسې ذلیله کیږي. الله دې دا ګلي ګلزار ملک زموږ ډیر ښکلی ملک دی او هر محب وطن پاکستانی په دې ډیر خفه دی چې دا کرپټ خلک
خلکو سهولتکار زموږ دغه محب وطن خلک کوي نو په دې ډېر خفګان دی او دغې وجې نه د عوامو او د ادارو په منځ کې ډېر لوی دراړ راغلی دی. د خدای دپاره د عوامو اواز واورئ، د کرپټ خلکو سرپرستي پرېږدئ، حقیقي عوامي نمایندګانو له اختیار او اقتدار ورکړئ چې دا ملک په ترقۍ شي. په خطه کې دې وخت کې موږ د ټولو نه وروسته یو. افغانستان هم زموږ نه مخکې شو. مخکې به ماته یاد شي 1,00,000 افغانۍ په 900 روپو پاکستانو باندې و په پېښور کې ما په خپله اخیستي دي. نن دا کار دی چې 4 پاکستانۍ د یوې افغانۍ برابر دي. دومره موږ دا ملک تباه کړو. نو بس الله دې رحم وکړي. دعا کوئ چې خدایه موږ د دې کرپټ ظالمانو حکمرانانو نه خلاص کړي، حقیقي عوامي جمهوریت راشي، سهولتکار چې دي هغوی په ارام شي، عقل وله راشي چې نور د دې عوام سره ظلم نه دی پکار. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.